بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم أزواجا تربصن بأنفسهن وأقصان وأخرج استاصنا تقريب بجانب وحبك ريدا بجانب بس توفي لغوي تخفيف وفيت الشيء واستوفيته وفيت الشيء واستوفيته غيره مراد سيفته إذا أخذته وافيته وريم وفون ما نشوف بروع مستوفي مخصوص سريع لا مستوفي مستوفى واحد معنى مرشي ويذرون أزواجا يذرون معنى يتركون يتربصن بأنفسهن أنا أقول شو وذكرت التقدير والذين يتوفون منكم يعني أزواج الذين زوجات الذين تقدير مضاف ته الذين مضاف الزوجات الذين يتوفون منكم زوجات زوجات تربص की मुराद से या तदीर नहीं دا تقدیر په کې ذکر دی تربص ته د مراد شو تقدیر ذکر دی ګوره والذین يتوفون منكم دا مبتدا موصول سي الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا دا مبتدا دی مبتدا شو موصول سي يتربصن بأنفسهن دا بیا جمله خبر دی مبتدا جمله چې خبر واقع شي پای کې ضمیر راجع وي نو الذين ضمیر کوم ځای چې راجع انفسهن دا خو دي ازواج الذين ضمیر رسول ضمیر نو تقدیر دی وزوجات الذين الزوجات چې مضاف دی هغه اصل مبتدا ده نو هغې ته ضمیر راجع دی تربصن کې مو ویل او خبره ختمه دویم تعلیل کوي چې دلته د تربصن کې تقدیر یعنی بالهم هغه کسان چې وفات شي ستاسو د بیان او اوس پکې بیانې پس ته د خاوندانو پس ته د الله پس ته موت ته هم کې هم ضمیر بیا لازم هغه عید راغی بیا او ابتدا ته کوم الله خو دې په بعدهم حذف شو چې دا معلومه حذف ولې چې معلومه التباس طرف سوال دا دی تقدیر یا اول کې یا تربصن سره کې نو دا ولې کې وانما احتيج الى تقديره لانه لا بد من عائد جر والمبتدا في الجمله التي وقع خبرها الجمله چې خبر واقع شي نو کې عائد په کاری مبتدا
بل قراءة ذکر کی یتوفون په دې باندې یتوفون المفضل دا فصل کې او یتوفون معنا څه ده؟ پوروالي یستوفون اجارهم نیټې پوره کړي انسان فونا خپلې نیټې پوره کړي یو معنا داسې تربص ته بأنفسهن 14 وعشرة عشرا تمیز ذکر نه دی 4 12 خدا شور 10 घंटे इजाफी बस हफ्ती से मुराद है 1 घंटे हफ्ते नहीं मुराद शपी मुराद तकदीर पर तमीज़ यौम न के लयाल शपी मुराद और शपी उस तरफ खपल राज फिर शपी तेरे को پس د څلور میاشتو شپې لس تېرې ورځې پکې راغلې د ایامو داخله تمیز به دلته راوباسي لیا ولا يستعمل التذكير فيه ذهاب الأيام نه استعمالي طریق تذکیر چې ذهاب کا ایام والے نو تذکیر نو پکا ایام عشرتن پکا داخله دا شرط پورې چې تمیز مؤنثي نو 10 راسي مذکر یو دلته ورځې مراد وي ایام دا مذکر دي نو بیا 10 ته تقول صمت 10 چې تقول صمت 10 دا څه نشي ویل نش استعمالي تذکیر کوي چې ایام چې ته داسې وې صمت 10 وروسته صمت 10 ولو ذکرت او کته تذکیر وکي چې مذکر استعمال کې مثلا او مراد ایامي یا صمت 10 کې صمت 10 تنوي نو دا صمت 10 وي 10 وي خرجت من هو دې کلام د عربونه دې کلام د عربو خلاف دی او ترتیب خلاف کلام د عربو داسې نه وإذا بلغ أجلهن المعروف وشاهد اجل د دوی څه شی دی دې کې اجل کې عدت مراد دی او رسیدلو د مراد دی ختمېدل قضا عدت ډېر شي تو ګناه په تاسو علیکم کتاب چاته دی ایوه رحیم اقبال دائمین سراکین مفعول فی انفسهم یعنی دې تاسو باندې څه دغه درځي چې تاسو ولې دا مننه کړه مفعول بأنفسهن مفعول بأنفسهن شيء من التعرض للخطاب ځان خوشبول خدمتون څوک دې خدمت کوي نکاح طرف کې دا ځان پیش کوي کوشش المعروف بالوجه استرقاء شريط بطن والله بما تعملون خبير عالم بالباطن ونو باندې فرض الله تعالی ولا جناح عليكم بما عرضتم به نشته ګناه تاسو تعریض کې تاسو هغه سره خدمت النساء خدمت وضاحت کې ډېر تعریض یا لا جناح علیکم خطاب چاہتا ہے دیو صاحب لا جناح علیکم داو خطاب دے نور کسانو تا چیر دے کنڈی نکاح کرنا او خطبہ سے شیر الاستنکاح طلب خطبہ طلب
عرضتم تعریض څه دی؟ نو هغه دا دی انک لجمیله تقول الخوبصورت یعنی که ښه دی زما مقصود دی چې ته نکاح وکړم دا اشارات دي او پوه شي چېرته ما سره نکاح کول غواړي دلته بس خو صراحت به نه کوي چې دلته بس په تا سره نکاح وکړم دا واده به دې نه دې به جوړ نه راوړي ونحو ذلك من الكلام الموهم چې هغه پړه کې اچوي ښځې ته انه یرید نکاحها چې دا سړی اراده کوي نکاح نو که دی خوښي نو حتی تحبس نفسها علیه ځان به ایثار کړي ده ته بل چا څه ونه کوي که رغبتي به نه کوي دلته رجلونه په زنداني ایثار کړي فکر وخت رغبت خدا به نه کوي تعریض به وکړي ولا یصرف للنکاح تصریح النکاح دا به نه وایي انی اريد ان اتزوج اوس کنایه او تعریض منځ کې فرق دی تعریض راغلی دی کنایه د مجاز ان الکنایه ان تذكر الشيء بغیر لفظه موجود ذکر کړو شی بغیر لفظ یو معنا ادا کې لفظ سره لفظ کا معنا مرادي دا لفظ سره پر وزن نه وي د بل سره پر وزن دلته مجازي بار کنایه مجاز نو لفظ یو معنا ادا کې او یو لفظ چې لفظ سره پر وزن د لفظ کله معنا مراد دي ته مجاز تعریض څه ته وایي ان تذكر شيئا شی ذکر کړي دلالت کې په هغې سره په یو بل شی ذکر کړی څه مطلب یعنی یو شی ذکر کې په خپل لفظ موضوع سره او دا موضوع معنی دا خپل معنی مراد دي یو لفظ ذکر کې او دا هغې خپل معنی مراد دي او په خپل معنا دلالت دلته کوي دا په مراد او دا خپل معنی بیا دلالت په یو بل شي کوي او بل شی غرض دی یو لفظ استعمال شوی په یو معنا کې مراد دغه معنا ده دا د لفظ دغه معنا بیا دلالت دغه معنی دلالت کوي په یو بل شي لفظ نه لفظ خپل معنا دلالت کوي او معنی اشاره کوي بل یو مقصد ته او د سړي مقصد هغه بل وي نو وایي ذکر کړي شی چې دلالت کوي ته په هغې سره د بل شی سره چې ذکر کړی مذکور یو شی دی او هغه لفظ مراد دی او مراد دی بل شی دی مقصود دی بل شی لکه محتاج سړی محتاج علی ته وایي چاته چې ضرورت یې هغه ته وایي راغلی یم ډېر پار جو السلام او وګورم ستا مبارک کریم مخ ته نو د دې لفظ خپله معنا ده وسلم علیک السلام دغه په لفظ کې دغه مراد دی تسلیم دپاره وسلم استعمال شوی دی معنا وزولو او د انظر الی وجه الکریم دی کوم دغه ظاهري معنا حقیقي مراد ده لفظ کې لفظ اطلاق په هغې شوی دی خو غرض پکې څه دی غرض پکې دی کې بل شی یعنی طلب سوال کو شعر راغلی حسبک من تسلیم من متقبل پوره دی دا دپاره تسلیم کول سره زمانه خرابه یعنی سلام یې وکړ عالم سلام چې لفظ دی او دې خپله معنا او لفظ کې هغه مراد دی مقصود پکې څه شی تقاضیا مطالبه سوال وكأنه إمالة الكلام إلى غرض يدل على الله بل تعبیر شوی دی تعریض دا تعریض دی مایل کول د کلام یو غرض ته یعنی کلام یو غرض دپاره استعمالول یو غرض کې استعمالول او لفظي معنی هغه شو و هغه غرض او مدلول دلالت کوي په یو بل غرض او مدلول
وما رستم من النساء أو أكرمتم في أنفسكم یا پټ ساتئ تاسو خپل زه کونډه شو پړه کې پټه اراده ساتلې چې عزت کې نکاح وساتئ جائز او سترتم واصبرتم في قلوبكم ولم تذكروه بلفظ جبان یو ذکر نه لا معرضين ولا مسرفين نو تاریخ سره نه پټ دام ټیک خیر عالم الله انکم تذكرونهن دا ته پته تاسو یادوي سره یادوي دې سره تاسو لکه برازي چې دې سره نکاح وکړو او نو تخکوي نو لکه هغه هم ټیک شو نو تخکوي نو تاریخ ولا تنفقون عن النطق برغبتكم موجودة في تاسو ومتنافس تاسو دې نه نو ذکر کولای ابو شيء وبدغه طریقه باندې ولكن لا تواعدون سرا سمعنا جماعة وعده سره مکوي دې سره د جماعة نو دا ورته چې خدمت کې مو وایا چې زه په جماعة قادر یم د دې سره حق نه کوم په دې طریقه به ځان ته رغبت نه راوړي جماعة باندې اطلاق په سر شوی لأنه ما يصب وإذا پټ شي لا تقولوا في العدة إني قادر على ذلك الأمر نو تصریح د تعریض جایز دی او د نکاح او صراحتا نکاح خبره باندې کې ورسره واده د نکاح او تعریض چې کوم دی نو دا قسم تعریض به هم نه کوي چې اني قادر على ذلك الامر دا هم یو تعریض دی دا قسم تعریض نه الا ان تقولوا قولا معروفا وهو ان تعرضوا ولا تصرفوا تعریض وکړي تعریض د خو تصریح ونشي په جماع تعریض وکړي شي هم داسې جماع د قدرت او اشاره سره تصریح دا الا ان تقولوا دا متعلق لا تواعدوهن لا تواعدوهن سرا يعني بقريب سره لا تواعدوهن معانة قط إلا معانة معروفة غير منكرة ولا تعزموا عقدة النكاح عزم مکوي عقده د نکاح دلته تقدیر دې ذکر کړي او تړلو په کوټي نه عزم مکوي تړلو نه دا عزم مکوي چې پیدا کېدل نه نکاح وته من عزم الامر وعزم عليه نو دا متعدی استعمالي او په اعلی سم من عزم وذكر العزم مبالغه ذکر عزم مبالغه ده ومنع کې داخله یعنی نفس نکاح کول دا شد بنه ده منع د عزم نه دی او دا عزم منع شو نفس نکاح ولا لأن العزم على الفعل يتقدم إلى مخرج وإذا نهى عنه كان عن الفعل أنهى قطبا لا معنى ولا تعزم عقد وقته عزم هو فعل لازم وقته فعل نه عزم فعل لازم وقته فعل نه نو ویدل تقدیر د عقد فعل عقد وقته یار د عزم معنا کټ کول کی مراد دې پرې کول ولا تقطو عقد القطه النکاح دلته بیا د تقدیر د عقد ضرورت نشته حقیقت عزم کټ کول دې دې وارد دی او د محاوره کې وارد دی لا صيام لم يازم الصيام طين كصيام ده کټه نه کوټه بلنه بیت الصيام تبي د شپې نیت مراد ده ان تعبیر کوي چې ورا تعظیمو ادا وقته متوي کوي وقته کټای مکوي وقته نکاح نه کوي حتى يبلغ الكتاب وجله تنقضي عدته تنقضي كتاب مراد ده عدة مكتوب أجله نهاية سميت العدة كتابا لأنها فرضت بالكتاب كتاب الناس يعني حتى يبلغ التربص المكتوب عليها أجله غاية واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم على ما لا يجوز الله غلط شيء پڑھ کے ساتھ نہیں معلوم فاحذروه لا تعزموا عليه
azammu ke ibarat shi wa yariga wa Allah halim halim de la yadu